نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. سورة النحل سور لسم پارا یوسل ویختم نمبر آیت دی. پمخی رکو کی دا کافرانو انجام او قباحتن بیان شو. اس پدے رکو کی دا کامل مومنانو نیک اعمال او کامیابی بیانی کی. اللہ رب العالمین پدی آیاتن کی دا مومنانو مہاجرینو دا دنیا او دا آخرت ثوابن ذکر کی. آغا مسلمانان چی دا اللہ پاک پلا رکی دا اللہ پاک دا رضا دا پار ہجرتو کو اللہ رب العالمین دا حقوی سر وعدہ کئی چی دوی تبزو پا دنیا کی حسنتن نیکی ورکو کامل نیکی بورکم خیست رزق بورکم کورن بخیست ورکم خیستہ رزق ورطا ملو شو دا ہجرت نباد خیستہ کور ورطا ملو شو دا ہجرت نباد مدینہ منورہ کی. نو اللہ رب العالمین دا مہاجرین و صحابہ کرام و سرا دا خیستہ رزق او دا خیستہ زی او دا خی بدلی وعدہ کردی. دا آیتی کریمات دلیل دی دا صحابہ کرامو دا کمال صداقت او کمال ایمان او دا کامیابی. زکا مہاجرین صحابو او اللہ پاک فرمائی چی دوی تبزب دنیا کے ہم دیرا نیکی خیست رزق خیست زیورکم والعجر الآخرت اکبر او خام خاد آخرت چکمی بدلے ورکم اغدیر زیادت لوئی دی. یعنی دا دنیا او دا آخرت دا دوارو کامیابی بز مہاجرین و صحابہ کرام تورکو. پدی آیت کی رد دی پاغا کافرانو چاگی صحابہ کرام نمانی. پدی آیت کریمہ کی رد دی دا صحابہ کرامو پا دشمنانو چاگی صحابہ کرامو پس خبر کی. پدی آیتی کریمہ کی ردی دہاغا کافرانو پبارکی چاگی دا صحابہ کرامو بی عزتی خپل دن گنی لکہ زمانگا استاس پا وطن کی اغی ترا وافظ شیعگان ہوئی اغی چی تقریر کی دا صحابو پا بی ادبے باندے کی. دا آیتی کریمہ دا دغی خلق و خلاف دلیل کہ اللہ رب العالمین دا دی مہاجرین صحابہ کرام و صفات ذکر کئی چی دا دمر نیکان خلق دی چی دی دا اللہ پاک دا پارا پا ہر حال باندے صبر کئی دا گناہ نزان بچ کئی صبر کئی مصیبت باندے صبر کئی پنیکے کولو باندے ہم صبر کئی. او دا صابرینو بدلا اللہ پاک فرمائی ان اللہ مع الصابرین اللہ وزی ملگری. و دا مہاجرینو صفت صبر کول. دیم صفت دا مہاجرینو چی دی با پخبل رب باندے توکل کئی اللہ پاک باندے کامل یقین او کامل بروسہ او اعتماد دی. چی پا اللہ باندے یقین ونو اللہ بے ملگری نو چی دا مہاجرین و ملگری اللہ پاک چو نو دا کامیاب خلق دی. نو چی سوک دی پس خبر کی نو دا ناکام خلق دی. بیا اللہ جل شانہو دا کافرانو دا یوی شبہی جواب ذکر کی.
مشرکان او کافران به وی چې مونږ ته پیغمبر راتلنو پکاردار چې فرشته راغلی الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې څومره امتونو ته پیغمبران وړاندې تللی دي ټول انسانان تللی سړي تللی نو تم دی امت ته پیغمبر راغلی چې دی د اعتراض کی دا د ناپوهۍ او د جهل په بنا آدم علیہ السلام نو واخله تر د حضرت عیسی علیہ السلام پورې څومره پیغمبران چې امتونو ته الله لېږلي ټول انسانان او سړي لېږلي نو چې دی دا اعتراض کی دا دومره پیغمبران دی دا ایر کړي هغه انسانانو نارینه نو کته دی قوم ته امت پیغمبر رالی دی دا اعتراض پتا باندې کی د زد او د دشمنه په بنا او که خامخا دوی وی چې په دې خبره کې مونږ ته پته نشته نو د علماو نه دي تپوس يهوديان د دین مخکې د بل پیغمبر امتیان دي غینه دي تپوس چې موسی عليه السلام انسان او کې انسان اهل کتاب کې عیسی عليه السلام د اهل کتاب نسوارو نه دي تپوس چې عیسی عليه السلام انسان او کې انسان یا داود علیہ السلام د زبور پیغمبرو نو داود علیہ السلام د امت نری تپوس کی چې آیا داود علیہ السلام پیغمبر انسانو کې انسان ځان دی پی په دې خبره دي د علماو نه چې نه پیږي ځان دی پی د آیت کریمات دا دلیل دی د غیر عالم او د غیر مجتهد د پارا د مجتهد په تقلید کولو باندې اللہ پاک فرمائی فاسألو تاسو تپوسو کئی اہل ذکری دا علماؤنا ان کنتم لا تعلمون کا تاسو نپی گئی نو چپی گئی نانو دا پی سڑی نتپوسو کئی پہر فن کی دا ماہرین و تابداری کول دا ضروری دی کہ دنیاوی امور دے و کہ دینی امور دے دنیاوی امور کی او سڑی مریضی دی با ڈاکٹر ماہر للاج ځان بپویږي یو سړی ځان لکور جوړي نو دی با انجینیر للاج شو داغه نه بزان پیږي چې څنګه نقشه واچوم ځکه هغه پویږي اگر کدی وی چې معلم اے بی سی راځي خو دی پوی نه دی په کم کار چې نه پیږي نو د پوی نه تپوسو کا په دیني امور کې یو سړی ځان لپکور کې او پکې جوړ کو ځان له سبزی کوي نو دی په طریقه نه پیږي نو د دې سبزی چې کوم سړی د طریقې ماهر دی لکه زمیندار هغه نه به تپوسو کی خامخا په دنیوي امور کې په دیني امور کې یو سړی په حدیث نه پیږي نو د محدث نه به تپوس کی یو سړی په قرآن سبق نه پیږي نو د قاری نه به تپوس کی یو سړی په یو مسله نه پیږي نو د عالم نه به تپوس کی او یو سړی چې کله تپوس وکي د پی سړی نه نو باغه به اعتماد کی چې دا خبره ماته ټیک کړي او دی اعتماد ته ویل شي تقلید امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب صحیح بخاری شریف کې حدیثونه ذکر کړي نو موږ پاغه اعتماد کو چې امام بخاری صاحب دا حدیثونه ټیک لیکلي دي دا بالکل صحیح دي موږ ته دا پته نشته خود امام بخاری رحمت الله علیه په فهم باندې موږ اعتماد کو نو د حدیثو په صحت کې مسلمانان د امام بخاری رحمت الله علیه تقلید کوي او دې ته ویل شي تقلید پر روایت حدیثونو په مسله کې په امام بخاری اعتماد په اجتهادي مسائل کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه یو مسله بیان کړه او موږ هغه مسله ولیدله نو موږ په امام ابو حنیفه سے اعتماد وکړو چې دا مسله ټیک بیان کړي دا نو دې ته ویل شي تقلید فی الدرایت نو ګور په حدیثونو کې اعتماد دا خلق منی وي دا ټیک دی امام بخاری سے حدیث کې لیکلي دي امام بخاری حدیث ټیک دی اعتماد په کې تقلید کوي دا وی جائز دی او که په اجتهادي مسائلو کې د مجتهد پس لار سي تقلید فی الدرایت کې نو دې ته دا باز جهالا او حمقا وي دا د شرک او کفر دی او بدعت دی او دا حمقا دي نه په دي په تمام دنیا کې الحمدلله مذاهب اربعه دا سلور مذهبون حق مذهب دي
امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا د سلور مذهبونو د امامانو مشر دی دا نور شاگردان یا د شاگردانو شاگردان دي نو دې ته ویل شي تقلید فی الدرایت د قران کریم د دې آیت کریمه نا مفسرین د دې اثبات کړی دي او په تمام دنیا کې مسلمانان په سلور مذهب کې تقسیم دي دا کوم خلک چې تقلید شرک او بدعت دي دا په خپل ناپوهي نو چې یو سړی ړوند دي هغه په سنب ویږي یو سړی نه پیږي هغه ته ټول خلک د ځان پشان نه پوهه ښکاري او چې یو سړی پیږي لګم عقل لري هغه به خامخا وایي چې دا ټول دنیا مسلمانان غلط نه دي که زه دې ته غلط یم دا غلط یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت الله پاک په گمراهۍ نه جمع کوي اوس کته وی چې سلور مذهب مسلمانان ټول غلط چول او صرف زه ټیکم نو د پیغمبر حدیث دی غلط پیغمبر وی نه جمع کیږي او ته جمع کیږي نو استاد خبره غلط ده د پیغمبر علیہ السلام خبره ټیک ده الله جل شانه دې مونږ او تاسو ته په دې خپل مذهب حنفي استقامت نصیب دا زموږ ایمان دی چې په دنیا کې سلور مذهب مسلمانان ټیک څوک چې دې ته غلط وي دا په خپل نه کوي الله جل شانه دې مونږ او تاسو ته په دې خپل مذهب استقامت نصیب کړي نو فرمایي والذین هاجروا فی الله او کسان چې هجرت کړي د الله جل شانه د رضا د پاره د الله پاک په لار کې من بعد ما ظلموا پس دا غنا چې باغی باندې ظلم شو لنبوئ انهم فی الدنیا حسنه خامخاب من دي ټکان ورکو په دنیا کې خيستا ولا اجر الاخرت اکبر او خامخاب دي د اخرت دا ډېر لوی دي لو كانوا يعلمون کچریت وی پیږي الذين صبروا آکسان دي چې دي صبر کړی دي وعلى ربهم يتوکلون او دي په خپل رب باندې توکل کوي وما ارسلنا من قبلك او موږ نه دي لېږلي ستا نه وړاندې پیغمبر علیه السلام پیغمبران الا رجالا مگر سړي نوحي الیهم چې موږ وحي کوو هغوی ته فاسألوا اهل الذکر پس تاسو تپوس کوي د علماؤنا ان کنتم لا تعلمون که چېرې تاسو نه پوهېږئ نو چې پوهېږئ نه د پوهیو پسې لاړ شئ بالبینات والزبر من پیغمبران لګلیو په واضح دلایل او په صحیحو کتابونو باندې وانزلنا الیک الذکر او من نازلو پیغمبر علیہ السلام ته ذکر یعنی قران کریم لتبین للناس د پارا دی چې تواضح کی خلق ته ما هغه احکامات نزل الیهم چې دوی تنازل ولشي ولعلهم يتفکرون او د پارا دی چې دی سوچ او فکر نه کار واخلي واخذ